السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. یولسم سپارہ سورۃ یونس آیت نمبر دا 55 آیت نمبر 55. دماډیرو عزتمندو پرون مونږه چې کوم سبق ویل او پاغه کې مونږه دغه دوا آیتونه مونږ نه پاتیو، 55 نمبر آیت او 56 نمبر آیت. آیت نمبر 55 او 56 دا مونږ نه پاتیو، نو دا بنن یایو ان شاء الله. ډیرو خلکو ماته میسجونه وکړل چې د دوا آیتونه پکې پاتې شول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دماډیر عزتمند اوریدونکو، الله رب العزت فرمایي چې الا واوري دا خبره، او الا خبردار، یعنی دې طرف ته متوجه شي، اهمه خبره ده. ان لله ما فی السماوات والارض، بشکا الله د پاره دی هغه څه چې په اسمانونو او په ځمکه کې دي. الله د پاره دی مطلب دا دا چې د الله تابعدار دي، د الله په اختیار کې دي، الله پیدا کړی دي، الله ورته رزق ورکوي، الله بادشاہ دا، الله تعالی د دوی پیدا کون کې هم دا او د دوی ختمون کې هم دا. د دوی هر څه د الله تعالی په اختیار کې دي. الا بیا الله فرمائی خبردار واوری دا خبره، ان وعد الله حق، بشک وعده دی الله چې دا هغه هم حق ده. د الله ټول وعده حق دي. په دې کې چې کومه وعده مراد ده هغه د قیامت دراتلو خبره ده، چې قیامت به خامخا راځي، مرګ به خامخا راځي، حساب کتاب ورځ به خامخا راځي. د دې ټول ژوند څومره چې انسانانو تیر کړی ده، د دې حساب به الله تعالی اخلي په خپل طاقت سره او په خپل قدرت سره. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر خلق چې دی الله فرمایي چې هغه نه پوهیږي. یعنی نه پوهیږي مطلب دا چې ځان نه پوهوي. انسان چې الله پیدا کړی دا، نو انسان پوهې د پاره الله تعالی انسان ته عقل ور کړی دا، خو دغه انسان د عقل نه استعمالوي. البته د عقل دنیا د پاره د استعمالوي، په هغه باندې پوهیږي به چې دنیا څنګه ګټل شي، په دنیا کې کاروبار څنګه کېدل شي، او په دې باندې د نه پوهیږي چې ځا الله څه د پاره پیدا کړی. بیا دې د پاره الله تعالی کتابونه نازل کړي دي، پیغمبران رسولي دي. الله تعالی بار بار دي انسانانو ته دا خبره کړې ده چې قیامت راتلونکې ده او تاسو نه به حساب کتاب اخیستل شي. هو یحیی، الله تعالی ژوند کول کوي، یعنی دا هر څه الله ژوند کړي دي. دوی ته ژوند الله ور کړی دا، دا ژوند بل چا دوی ته نه دی ور کړی. و یمیت، الله تعالی مړ کول هم کوي. یعنی انسان ته پدیجه کې الله خی چې کوم انسانان قیامت نه مني، کوم انسانان مرګ نه بعد ژوند نه مني، هغه ته الله فرمایي چې ته ژوند کړي چای، ته پیدا کړي چای، ته د ژوند چا در کړي دا. په ژوند کې د دومره اسباب د ژوند لپاره دا چا در کړي دي. نو چې چا دا در کړي دي او مغزات هغه به تا مړ کوي هم. او دیجه کې بل خبره دا هم ده چې کله ته مړ شي، نو لکه څنګه اول الله پیدا کړی، الله تعالی به قیامت پرې بیا پیدا کوي، بیا به د ژوند کوي حساب کتاب د پاره. و الیه ترجعون، و خاص الله تا واپس
تلل دی د تاسو، یعنی تاسو بیا الله ته پیش کېږئ، الله په حضور کې به تاسو سره حساب کتاب کیږي. دغه چې دا دومره ژوند چې دا تیریږي د دې خو څه انجام پکار ده کنه، د چې خونه ده چې انسان ظالم دا او بل مظلوم دا او دواړو یو انجام وي. نه، ظالم سره به خپل الله تعالی هغه ته بدل ورکوي، مظلوم ته به خپل بدل ورکوي. یو سړی نیک دا د الله عبادت کوي، متقی دا، پرهیزګار دا، هغه ته به الله تعالی خپل انجام ورکوي. او یو سړی هغه بد دا، ګناهګار دا، کافر دا، مشرک دا، باغی دا د الله، هغه ته به الله تعالی خپل انجام ورکوي. اوس تاسو ترجمه ته متوجه شو. الا خبردار، ان لله بشک الله د پاره دی ما اغت فی السماوات چې پاسمنونو کې دی، والارض او پزمکه کې دی. الا خبردار، ان وعد الله بشک وعده دی الله حق حق دا، ولكن خلقن اکثرهم زیاد دوینا لا يعلمون نپویگی. هو یحیی الاختلا ژوند کول کوي، و یمیت الاختلا مړ کول کوي، و الیه ترجعون او خاص الله ته واپس بتلل کېږو بتاسو. الله تعالی د په دې سبق باندې متپویا او الله د په دې باندې عمل کول توفیق راکړي.